الله علیه وآله وسلم په قطار کې شاته ولاړ ولمن خو موږ دی نکړو نو چې کله تا مونځ اسم نه لګو کله چې تا زکات دلاوی لګو دکاوی لګو زما په خیال ستا نیت کې بیا فطور دی من چغه وو چې په مذهب سیاست نه دی کول پکار جهادیان پکړه دي پښتون قوم لا چې زما استا سپینګری دي شهیدان زما استا مند خويند دي شهیدان زما استا ګلالي بچی دي شهیدان زما استا جمعتون دي شهیدان کی زما استا اجرو بازار دي تباہ کی او نوم بده اسلام استعمال نو آیا پکار نه چې موږ مسلمانان ورته وایو چې خدای ته وګوره د جهاد ضرورت شته ورشه په فلسطین کې يهوديان په مسلمانانو ظلم کوي ایمان تیر کا لاړ شال ته شیو کا هلته د مسلمانانو دلته ترغلي 500 کالونه دا مسلمانان دا پښتانه تباہ او برباد کړو په وینو نه مړیږي او دا یاد ساتئ چې د افغانستان د حالاتو اثر ډایرکټ نیک پرېږه انډایرکټ په نورو لارو پاکستان باندې نن د پاکستان ریاست دا فیصله کوي چې دغه دهشتګردو سره کینو او دې دهشتګردو سره خبرې اترې کوو زه ورته په کلاو توګه یو خبره کول غواړم که چا دا خیالي چې د باچا خان بابا نظریه د باچا خان بابا سوچ فکر د دې تحریک دا پکور کور قربانه دا وضاحت کول غواړم دا من سره ورکړي دغه څلورمه خبره نشته من په خپل خاور امن غواړو من په خپل خاور خپل اختیار غواړو او من د پښتنو یووالی غواړو دغه څلورمه خبره نشته کولنم د باچا خان د نظریه هر مرګري ته دا خبره څوک یقیني کوي چې د لارې باندې به امن راځي نو چې من د امن لپاره د ځانونو قربانۍ ورکولی شو من د امن لپاره پی در پی پشت پر پشت ودرېدی شو نو دغه خبره موږ ډېره ګرانه نه ده خو زه په دوه درې سوالونه بیا کوم آیا د پاکستان ریاست تاریخ کی تر دې دمه پورې تحریک طالبان پاکستان سره چې کومې معاهدې کړې دي چې زمونږ حکومت پکې راغلی و موږ پکې معاهدې کړې دي زه ښکاره وایم په یو معاهده هم عمل نه دی شوی هغه خلکو خپل عمل جاري ساتلی دی او موږ مجبورا بیا دا اپریشن ورکړو نن دا ګارنټي یو کس ماله نشي راکولی چې دا خلک خپل کردار زه دا اینم زما په حمایت او زما په مخالفت ریاست ته نه رسته کېږي او نه ته مخکې کېږي دلته غرور مې باچاحت کې د هغې فیصلې دي کله چا خوښه او کله چا نه خوښه هغه فیصله به کېږي او داسې ښکاري چې فیصلې شوي دي خلق خلاص شوي دي نو بیا نن کم سے کم دا کرخې راخکل پکار دي
کچھ سبا عمدہ خلق دے قام لطاوان رسی ندانا ننی چکم مشران دی بیا بردی خلاف پورا کاروائی پکاری زکا چھ دیزن دیزی موار دی کہ دے اور مدار کام ہوئی گرانو رونو عجیبہ ملک تے شپاگت ہزار خلق دے روزی اگیز دا مذہب لو ٹوپک کوتک استعمالی زمان ریاست مورتا غرزی کی نا زمان ریاست مورتا پورا پا پورا سملی زبیان نکل مسلمان ستا ایمان اللہ پورا کی گی چھ پا کلمہ دی بنیاد یا کلمہ زمان کلمہ داوئی چھ خدای واحد لا شریک دراغن بغیر دا عبادت کولو سوچتنا او دا اللہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بیا پر مسلمانانو کی دا ختم نبوت ناری رو چطولو دا دے کشمکش کوڑولو دا دے سوال پیدا کولو زمان خوشیال رو ہم نشتا نن با پنجابی را پاسی بیدبی دے معافی کو پنجابی دے خپل تاریخ گوری ماتا دا ولی خان بابا خبر رایا دے گی نن با دے را پاسی او ماتا با اسلام خی ولی خان بابا ہوئی بھی شکر دیوکا گی چی زمان نکل او دتے اسلام مقام گنی کو زمان نکونا نوے تلے دیتا اسلام نوے خولے دی بہت ہمارا خپل پٹکیتا ہولے دی موسم طول عمر کے وقت نخرے لے نن اگر آپاسی خطرناک لوگ تورن روتو تپوس بنی پختن بنی خوی او سرٹیفکیٹ والا برا پاسی ہو الزام بلگی او خلق برا گندی کے اوجی بیر خطرناک حالات طور والی کی او بیا ز سلام پیش کوم ز جدول پاکستان کی کرزم داد تو ورکوے یا دا داد لائک خلق چی دی دا پولیس والدی چی دا ورده چی او دا خپل قام او دا خپل خوری ہر قسم خدمت کو لکتے دا پولیس داد مو ظالمانو زانو ندربان قربانی لک داد خور نور کے دا سپیل سے لگے قربانی طول نلوی سوال دے وقت زمان دارے چھے آگا پولیس والا کم چلا تحریک لبیک پدے مارچ کی شہیدان شیوی دی داغی تپوس بسو کنار ہر سڑے دے راپاسی دشپگتو سر وجوم دے جوڑائی مذہبی ناری دے وئی خلق بے وچنی خلق با وچنی نت ریاست تپوس کو نشی او نت پختنہ کو نشی عوامی نیشنل پارٹی آگے پولیس والاو سرا داغی پغم او پدرد کے مکمل شریک و شامل او عوامی نیشنل پارٹی دا آگے پولیس والاو دا کور پڑاڑ دا اعلانیت اور ہوئی چھے اغیس فیصلہ کئی دا خپلو آگے شہیدانو دا تپوس من با انشاءاللہ اغیس روالاریو اغیم لاتور بکو دا اغیس تپوس او بیا ما آگر رزم دا خبر ہو یو خواہ دالو بیروانی دی بل خواہ یو MLA چیغل پاکستان دا قومی اسمبلی ممبر دے اگا دسون وقت بندیوان دے
داغه ګناه څه ده پښتون دی خپل حق غواړي رښتیا وینا کوي او د پښتون د خولې نه خو رښتیا وینا د پیر بابا کنځل کوي ما هغه ورځ وویل زه نن بیا وایم علي وزیر کو تقریر کړی دی کو زه تقریر کوم کو دلته سیاسي نظام کې تقریرونه کېږي نو د پاکستان آئین موږ له دا حق راکوي د پاکستان آئین موږ له دا اختیار راکوي چې موږ دې ودرېږو او اظهار رائے زمون کو د هر چا خلافي موږ دې بیان کړو عجیبه ماحول دی وزیر اعظم دې کنځلې کېږي صدر دې کنځلې کېږي جنرال ججان دې کنځلې کېږي میډیا والا دې کنځلې کېږي او خلک کېږي ټکلې کېږي خو نه مقدس دی د جنرالانو نوم کولې نو جیل ته وځي دا مقدس دی پښتنو عمر کې دا مقدس نه دی منلی څنګه پښتنو من دپاره مقدس خپل قام دی نور کو په خبرو خلک ګیروي نن چې دا وزیر اعظم کېنولې دی د بچګې والي وی 15,000 خلک راوګاګه د جرنیلانو وی پترونه راغلي شي سکار وای د خلاف راشه د نواز شریف او د مریم نواز د فوج ورسې سسونه وي سکار وای واپس د خواجه آصف د جاوید هاشمي سسونه وي د فوج ورسې خو نه پښتانه نه دي نو خیر دی خو پښتون خبره کوي د ظلم ته اشاره کوي د ظلم د ناسنیوي کوي او اواز اوچتوي پښتون بجیل کې ناستي زه د دې خبرې مکمل مخالفت یم زما پښتانه ما سره دې کې ولاړ دي موږ به انشاءالله خپل یو لایحه هم ټاکو خو پښتنو زمان اعلان نه بس د منظور پښتین فیصله راغلی ده او زه د هغه هم مشکور یم چې منظور د خپل ورور تپوس کوي ګنې هغه نورو خو یې په سر سودا وکړه لاړل خپلې پارټۍ جوړې کړې او دا خبره ما نن پورې نه ده کړې نن یې درته په کلاو توګه کوم چې کولي وزیر په جیل کې ناست دی او د دغې خلکو په معاهده ناست دی چې که دوی جیل نه بار راځي موږ پارټي نشو جوړولی نور پام نه دوکړي منظور اعلان کړی دی پښتنو د خپل وس مطابق هغه سره ودرېږئ او انشاءالله موږ به هم لایحه لرګو اب د عوامي نېشنل پارټۍ خپل لایحه الله دې کړي چې د هغې نه مخکې علي وزیر رها شي یعنې زموږ لایحه به بیا دا وي چې میدان ته راوځو علي وزیر به ترې په ګوتو کوو کور کې به خپل ګرانو وروڼو پخوا دلته یو په پاکستان کې یو اتحاد شو چې MMA به ورته وي خلکو به ورته متحده مجلس عمل وي او زموږ مشرانو به ورته ملا ملټري الاینس وي زه خواست کوم د مولانا صاحب ته زما خلک محترم پاتې شوي دي نن سبا به زما سره نه لګي ځکه چې بیا به ووایم چې رښتیا ویل د پیر مذهب کنځل دي نو ما به رښتیا شروع کړی خو زه مولانا صاحب ته دونه خواست کوم چې مولانا صاحب انشاءالله سیاست ختمیږي د خلکو
خو د جوړه کړې وه دا پښتانه دا تخواست کوي چې دې دوو میمونو کې یو بل میم واچوه ځکه چې سیاست د سړي ختم دی دا محمود خان هم ځان سره په دغې میم کې شامل کړه ګرانو وروڼو انشاءالله من کو پرون دا انگریز خلافو دا انگریز نفس دا ہر ڈکٹیٹر دا ہر جابر او دا ہر آغی کردار خلافو چاچی دا پاکستان آئین سر لو بیٹو کی کڑی دی نمنگ پاغلار نن دا دے سلیکٹڈ ہم خلافیو او کلاو دی کی خوگونا مولانا صاحب کو سافٹویر اپڈیٹ کرو دخل خو کلاو دی کی وگونا خو پتا دی چور دروازہ صفات ترازی ستابم خلافن ستابم من بیان ہوئی دینے ہوئی مانا دی ویلی داغی جلسہ کیا یو کس ناروالے و مولانا اس آگا مولانا صاحب ہم دیدو نشورو دی او تابل مولانا صاحب خطا سواری دو دری کالے سوی او آخری جلسہ سی وزیرستان کیوں کا بھی پاکستان کی یو ادارہ مقدس ادارہ دا آگا فوج دے جرانو رونو منگ بچا سیاست دا جمہوریت او دا جمہوری نظام کم نظام چی باچا خان بابا منگ تکرے کم نظام چی باچا خان بابا زمن نظریه بطور زمن بچوتا منگ لوتا سکتا منگ پا دیکھ پلا خورا واحد او واحد او پا پلا خورا نا پا بلا خورا دا افغانستان پا خورا دا ہندوستان پا خورا دا امریکی پا خورا پا ہر خورا یو طاقت منو اگر آگے خور دا عوام طاقت تے یو قوت منو اگر دا ووٹ قوت تے یو نظام منو اگر جمہوری نظام دے دا پارلیمانی نظام او انشاءاللہ اندغی نبارا بلگیا یو کمی گٹی چیل الحمدللہ من روڑی منو چی وخم دیر واغشت قانون واغشتل سل کالا یو تاریخ ونن من تاریخی گٹی کریں نن کو من دا پختنو خبر کو نن کو من دا صوبہ پختونخوا خبر کو نن کو من دا صوبہ بلوچستان خبر کو انشاءاللہ من تاریخی گٹھ روڑی دی او دی گٹھو کے لویا گٹھا چا من تپاتے دا خلق نارے ایری دی زکا چا غیبات سے کوفلا نارے والے او من با انشاءاللہ خایو چا سن پختانے یوشو را روان قدم دا دی پختانو چا دا کم من نے پلچوی دی دا زان سر یو کول دی یو پختونخوا جوڑل دی چی یو پختونی دا دی سروانا دا آگا سر پختانے ذکران رونو دماغ گوڑو الفاظو پا معذرت یوواری بیا خپلو شہیدانو تا دا عقیدت پر زون علیکم او دا اللہ نے دا خواست کوم سوال کوم چه خدای کو ممکنی او زمن فکی او زمن دے خور فکی خیر نو خدای دے منگلم دا موقع راکی چه دا خپل خور نظام قربان کو یووار بیا دا اصغر خان داغل ټول کابینٹ دا پارلیمان دا ممبرانو او دا ټول مرګرو یووار بیا شکریہ ادا کوم د لورلای مرګرو ته بالخصوص او ټول مرګرو ته په عموم مبارکباد ورکوم په دې کامیاب پروګرام ما ګزان ته یو نظم لیکلو خدا سے ښکاري د صبر پیمانه لبریزه ده